د اولنا تر شپېتو پورې مسلسل نشي چوټي وکړي نه کوي که چوټي یې وکړه بیا یې سره کوي څه ده هلته یې ته ښایي چې انسان دې مړ کړه په غلطي کې یې مړ کړه خو چې قدر یې سره پرېښودل شي دا انسان قدر دی که بیا موږ معاشره وګوسه زموږ په معاشره کې څه حال دی موږ په زړه کې انسان څه احترام دی څه قدر دی عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوائی دی مسلم شریف روایت دی احادیث و کتاب دی عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې مو رسول اللہ کتو چې بیت اللہ نے طواف وکړس ٹھیک شو رسول اللہ بیت اللہ نے طواف وکړ بیا رسول اللہ بیت اللہ ته مخامخ شو بیت اللہ خو پیژنو کنه کعبې کوټه کعبې کوټې ته مخامخ شو رسول اللہ ورته فرمایي چې او کعبې ډېره خوشبوداره یي ته څوک وي رسول الله کعبې ته وي او کعبې ډېره خوشبوداره یي ډېره ښکلې یي ډېر قدر لایق کړی ډېر عزت لایق کړی خو کعبې امور پاک ذات قسم وي چې چا په قبضه کې محمد رسول الله سالو کعبې چې مسلمان دی وچې څوک یې ویني دومره قدر دی چې دومره نشته دا څوک فرمایي رسول الله کعبه مو متوجه کوي کعبه مو خطر کوي چې کعبې ډېر قدر لایق کړی خو موږ یې هغه په ذات قسم وي چې انسان دی وچې څوک یې ویني دومره قدر دی چې کعبې ته دومره نشته څوک دا جرأت کولی شي کعبې ته کوداله روغلې ووایي دا جرأت څوک کولی شي نشي کولی بیا په خپله معاشره سوچ وکړه چې څومره وینه تویېږي بیا ته په خپل کلي وطن سوچ وکړه چې څومره وینه تویېږي موږ د اسلامي تعلیماتو نه څومره دي رسول الله ته فرمایي الله ته فرمایي موږ څه کوو الله تبارک وتعالی فرمایي ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا قرآن کو کہیو دی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چې چا یو نفس قتل کړي ته نفس نه مراد عام انسان دی که کافر وي د نفس نه مراد عام انسان دی کافر دی الله فرمائی چې چا بغیر د ګناه قتل د ګناه نه بغیر که چا انسان قتل کړ الله فرمائی چې داسې شو لکه ټول انسانیت یې قتل کړی وي او که چا یو انسان زندگی بچ کړه حفاظت یې ورکړ الله فرمایي چې داسې شو لکه چې ټول انسانیت د حفاظت ورکړی اوس د انسان په قتل هغه دومره خفه کېږي چې ټول هغه انسان قتل داسې قبلوي لکه ټول انسانیت یې قتل کړی وي او چې انسان نه حفاظت ورکړي الله یې داسې نه قبلوي لکه ټول انسانیت یې محفوظ کړی وي څومره غټ پیغامات بل حدیث شریف کې ځي بل حدیث شریف کې چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی د صحابي او ترمذی شریف د احادیث کتاب دی او په ترمذی کې په کتاب الفتن کې د حدیث راغلی رسول الله فرمایي چې چا په قتل کې خالص خبرې وکړي قتل یې ونه کړو ملتړ یې ونه کړو صرف چا په قتل کې چا خبرې وکړي رسول الله فرمایي چې په ورځ د قیامتو دغه سړی چې چا په قتل کې صرف خبرې کړي وي د غټ دا تنده باندې ویلې لیکلي وي آئس من رحمت الله څه مطلب دا سړی د الله رحمت نه ناامیده دی الله دغه رحم نه کوي دا کله لیکلي وي په ورځ د قیامت دا کوم سړی چې قتل یې کړي نه دا کوم سړی چې ملتړ یې کړي نه دا کوم سړی چې سیډي یې کړي نه دا هغه سړی چې تش خبرې یې کړي تشه خبره په تنده یې لیکلي وي آئس من رحمت الله دا د الله رحمت نه ناامیده هغه سړی په ورځ د قیامت پېژني چې داسې ته په قتل کې خبرې کړي څومره منصوبې جوړېږي څومره سازشونه جوړېږي موږ په ملک کې څومره جوړ شوي دي مخکې موږ مشرانو جوړ کړي دي څومره موږ په وطن کې کډونه شوي دي دا سوچ هم چا نه یې کړی چې زه څه کوم د انسان وینه که بې قدر یې اموت په زړه کې یې قدر نشته د الله مخلوق دی هغه یې ډېر قدر دی د الله مخلوق دی رسول الله فرمایي
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی مسلم شریف دی رسول الله فرمایي لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح رسول الله فرمایي چې چاته په اسلحه باندې تاسو شورم نه کوي تش دورا کفار ته موچاواسي شتانه سمنا تش رسول الله فرمایي چې ته موچای کفار کې دورا یې اسلحه چاته سی ونسي ورته په ریاض تشوي ته ویلي مو فرشتي او ته په لعنت باندې چې واپس دې ترته وکړي تشا اسلحه یې وداسي چاته تا په یو فرشتو باندې لعنت چې تاسو واپس دې تنیر ته وکړي تاسو لري خبرو دغه تفصیل شو په مدد ترمذی کې کتاب الفتن کې بل روایت ده راځي چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ صحابي روایت کړه هغه فرمایي چې رسول الله فرمایي چې تاسو اوس په نوم چتا څنګه نسی تاسو اوس په اوس دغه تاسو چې اسلام د امن د فضا جوړولو لپاره کومه انتها ته رسیږي څومره لري حد ته رسیږي د امن د فضا جوړولو لپاره نو رسول الله وی چې تاسو اوس کوم چې تاسو نه نسی دغه تاسو چې د پریا په مدد ترمذی کتاب الفتن کې بل روایت دی او وخت اسلحه دوه وخت نو دوی خپل کوش یا سکاو پټو ورته او شو کور په پیژنو کنه رسول الله فرمایي احاديث الفاظ دسي ان يتعاطى الصيف مسلولا صحابي فرمایي چې رسول الله دا وایي چې ته چې دوره ورکوي په کوش کې یې ورکوي کوش نو یې نو په کوش کې یې ورکوي اسنه چې ګوتی ته ګوتی اوس دا کې امن پیغام دی اوس ته نه ته چې اسلام د امن د پوره کوم انتها ته رسیږي تشکر آیت مچوم کوش نه بهر چنه نه ورکی کوش کې وي ورکړي دا امن پیغامات چاته چې په قتل کې خبرې وکړي رسول الله فرمایي چې د جنت بوی وونه او اصول کې جنت بوی بل روایت ده دغه تاسو سوچ موږ په معاشره کې نشته انسان قدر نشته مسلمان قدر نشته ختم دی چې کوم قدر انسان له الله او الله رسول ورکړه او قرآن پاک په گواهی او تا غوړوي او تا غوړوي ته وایې چې دا موږ څه کوو دا موږ خپل دین څه الله تبارک وتعالى فرمي والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب دې مسپرو الله تبارک وتعالى فرمي چې ګوندی په تو حق ته ګوندی ولا خپه کوي کوم ګوندی چې تو ګوندی دی ورشتہ دور دیم دی دا نه خپه کوي ها مکه رسول الله فرمي والجار الجنوب رسول الله فرمایي چې هغه ګوندی چې کافر وي یا پردی وي ورته ګوندی علم په توه دې خیالوم سوتي بلکم ګوندی صاحب بالجنب چې تاسو په سفر کې روان یا په دیره کې سره په ګوري کې سره یې خیالوم په دې علم په توه حق دی رسول الله فرمایي چې د غرور شوم چې اسنه چې ګوندی موږ سره په ویروس کې حق لا پیډونه نن موږ په معاشره کې ګوندی نه څومره تام دي چې تلنجي کنه او خلکو وي چې کورونه یې سړي چې تلنجي کنه یو خلکو وي چې خپل ترزم نشره خپل بجر خلک نشره خپل دبر خلک نشره اسی معاشره قرآنی او دینی تعلیمات نه لري معاشره دونه د رسول پیغامات نه لري معاشره دونه نه پوهه خلک قرآن پوښتني الاعراب اشد كفرا ونفاقا يقول اسمه سپارو قرآن پوښتني چې قبول نه دي قبول دا سخت خلک دي په کفر چې هم سخت دي په کفر کې په منافقت کې سخت خلک دي او په دې کې راغلي چې په مسلمانۍ کې بیا ډېر خلک دي نو موږ داسې سخت خلک ایمون خبریم سختی تو کل اسی خلقو خبر ورد کل نبلو پستی خبری که بیروش اخپل نوگه لکی خلقو خبر ورد داسی نکوڑ خبری که چه خبر نوز زلد کن تی کل خلقو خبری خمال بیدی کنا چه خپل پستی خبری که نارمی و چه خپل وطن خلقو خبری ورد
تو وی چې پټک نه لري نه کولای تر بعد د دې غړي موږ په خبرو کې سختي ده موږ د روایت کې سختي ده موږ په کلی ګاون کې داسې حال دی نه موږ ته اسلامي تعلیمات د رواداري دي د نرمي دي د ښه وخت تېرولو دي د ښې معاشرې جوړولو موږ ته تعلیمات دي زه خبره ډېره اوږدوم نه خبره تر غونډوم ښه د امن چې موږ دي په امن کې کم هدف پرې کوشش کوي ډېر لرې ځي ډېر نوزک لوړ لري هغه کوي چې څوک روټي خوري که نه ټیکله خوري نو په هغو سلام نه اچوي چې څوک ټیکله خوري که نه په هغو سلام نه اچوي اوس موږ ته شریعت چې سلام پرې نه اچوي دا سلام زوی نه څه نه څه وجه شریعت موږ ته ذکر کوي وجه دا و چې په خوله کې وګله وي تو سلام پرې و چې چا سلام اخلي ګله وي توره غړې وړې شي تکلیف وشي ته کوم سوچ یوه احسا مارېدو که نه یوه سیالې مارېدو احسا مارې هغه راته یو سږي ده ورې مړې والا ټیکالې والا مارې معدې راته لیدو اوس کله کله موږ چې کومه توره غړې لوړې ټیکاله وټوخېږي سړی که نه وړاندې سور شي تکلیف شي هغه احسا والا مارې داسې نومېدي ذره غوندې چې ویر شي موږ خلکو چې توره غړې لوړو نو شریعت چې څوک ټیکاله خوري سلام پرې ما چا په توره غړې وي خوړو کړو چې تکلیف ویږي اوس دغې ته سوچ وکړه شریعت څومره د امن کوشش کوي شریعت څومره د هدف پرې امن لري دا مونږ دین دی مونږ شریعت دی شریعت وي که نه چې چا سره ملوېږي اولو سلام اچي چې السلام علیکم اراونو په نوف سلام اچي چې السلام علیکم سوارلي والا بغیر سوارلي والا باندې سلام اچي چې السلام علیکم ان هغه فرمایي چې ابتدا و سلام نه کوي ابتدا و سلام نه کوي شروعات و سلام نه کوي په سلام کې څه فلسفه سلام مطلب دی چې ته په امن وي سلام مطلب دی چې ته په سلامتیا وي سلام مطلب دی چې مسله یې ښه لره سلام څه مطلب دی چې هغه یې ښه لره دعا وګوره مونږ شریعت دومره پوره امن مذهب دی او مونږ ته دومره د امن درس راکوي الله فرمایي چې چا سره ملوېږي سلام واچوي ٹھیک شو اوس په جنت کې نه په جنت کې یو عبادت هم نشته په جنت کې یو عبادت هم نشته خو صرف سلام شته جنتیان یو بل باندې سلام سره چې السلام علیکم ورحمت الله اوس سلام خو عبادت دی که نه په جنت کې عبادت نشته خو بیا هم سلام شته په سلام کې خوند دی اوس سلام خو دعا دی امن په جنت کې خو امن دی نو سلام سره سلام علی دومره خوښوي دا یو د امن پیغام دی موږ د الله ذکر کوي موږ د خپل شریعت ذکر کوي زموږ شریعت موږ باندې پابندي لګوي پردې ښځه ونه ټچ کوي پردې ښځې له ګوتې نه ویلوړي خو چې ته ښځه غورځېده یا ښځه توغېده روی یرمسي اوس پردې ښځه چې شریعت موږ له اجازت نه راکوي صرف د کتلو اجازت هم نه راکوي دغه ځای کې چې دو په امن کېږي محفوظه کېږي تی ورنسي شریعت خپل اصول متعیه کړه چې نه انسان بچ کړه بچاو وکړه دا مونږ دین دی دا مونږ شریعت دی دا مونږ د دین تعلیمات دا مونږ معاشره ده و بل طرف ته خپه مې کړو بل طرف ته مونږ شریعت و الله دومره وسیع رحم لري دومره وسیع رحم چې ما قتل خو وړه ګناه ده شرک معاف کوي قتل د شرک مقابله کې وړه ګناه ده الله شرک معاف کوي په څلوېښتمه سپاره کې الله فرمایي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله فرمایي رسول الله ته چې ته مو بندګانو ته ووایه چې چا شرک کړی دی چې او مو بندګانو شرک مې ته مفهوم دی الله رحمت نه من امیده کېږو توبه وباسو چې شرک مې ته مفهوم ټول ګناهونه یې ته مفهوم اوس مشرکانو ته الله فرمایي اوس اول څنګه راوته کې یا عبادي مو بندګانو محبت ولې جمله ویته
وسيدي لا تقنطوا من رحمة الله دا الله رحمتنا من أمید توبه وباسو نو چې مشرک تعالی چې ما رحمت من أمید توبه وباسا موږ مؤمنین الحمدلله کنه موږ شرک نه کوو کنه موږ ولا زر نه مفتي چاله طرف ته توجه موږ ولا زر مفتي او چاله طرف ته توجه وبلجي كتي على فرمي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم على رسول الله تفرمایت قرآن پاک کې آیوته چې ته د خلکو له خبر ورکا چې الله مفید اونکي دی او چې تاسو مفید وګورئ دمو تعالی پیغامات ذکر کوي افرونه تر کوي چانس کوي چې هر څنګه ګورم کوي توبه یې له مفهوم علي شروع شرک نه کوي چې شرک هم کوي مفهوم یې نو تاسو نو خو دې ورولې کنه او چې دا چې الله جل وعلا رحمت باوجود مون توبه ونبوسو ومون مجرمون لو شوی دغه چې دا څه نشي اها دې ته مو تاسو په تاسو کې تاسو نه نه دا ویل دې کتلې کو دې ته مو تاسو ټول دې اها رسول الله صحابه یو جهاد شو کایډونی واسړي خلق راغل دغه کایډونی کې یو خزاوه و دې خزنه خپل ورته بچي ورته وخذ بعثمانه كلا دستنا سوي مو بشير ونده كلا دستنا رسول الله بيتو ايشو لا بچي خير بيدو ولي بچي روشت کو تغوري بسلو یو پرې صفوبل پرې صفوبي ته وچول شو دی ورکو رسول الله و رسول الله په خبر کې نصيحت دی رسول الله صحابه ته فرمایي چې خدای ولدا صحابه ته چې رسول الله ولدا رسول الله ته فرمایي چې دا خپل بچي ورته وچی صحابه وته چې الله رسول الله تاسو کې شعور دي څنګه چې د محبت یې وسره رسول الله دې چې خدا ورو دی الله خپل بنده سره دا شوم دي ډیر مېندل جوت محبت خپل بنده ورته څنګه وچی چې هغه خپل بچي ورته ناشي سبحان الله دغه بیا الله غفور رحیم دی او موږ ته چې مفهوم موږ څه ونی کاکا تلم شي موږ څه ونی رسول کو هغه مشرک چې الله نوم یې نه راځي رسول کو دې بت سجده کړی د الله په مقابله کې رسول کو پس دې دل سره وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حدیث شریف کې چې ګناه یې داسې وکشي لکه موشون چې پیدا شو د ګناه بلکې دا پیدا اپا کوم نظام کې کمال اعظم ولرو رسول الله چې داسې شي چې سړی ګناه کوي دا الله رحمت تکسر دا الله هغه د مغفرت وسعت تکسر بل روایت کې ځي چې د الله 100% الله رحمت ورحم پیدو د 1% رحمت الله دنیا له ورغلو ويو كم 100% نینانه رحمت الله ځون سره کېخه و د 1% رحمت الله په دنیا کې تقسیم کړه په انسانانو کې پیریونو کې حیواناتو کې د څومره ډېر محبت دی بچي مور سره څومره محبت دی د مور د بچي سره څومره محبت دی د پلور د ځوی سره څومره محبت دی د حیواناتو خپل بچو سره څومره محبت دی چرګ هم نه دی اوري کې بچي چې څه ګرځي یا لیوالي سپینه سلام نه دی دا بچو چرګ نه څنګه به برلی هغه دا چچنی به برا د بچو په محبت کې به برې بچو د فاقي توکي ته ونوي نو ور دا 1% رحمت چې الله په دنیا کې تقسیم کړی دی اور چې نه دی چې په دنیا کې خوشحالي وشي یا تکلیف وشي نو خپل بچي په خوري کې روح لومن دی وای پوری او انسانانو نه دی چې بچو سره څومره محبت دی دا 1% رحمت الله تقسیم کړی دومره ډیر دی پوری دی قیمت والا 99% رحمت خور ور کی نو بیا مفیدی بیا بخښلی بیا بخښشلی خو دا چې موږ باندې کوشش وکړو چې دا څنګه چې دومره ډیر رحمت او وسیع رحمت باوجود موږ الله نه ورته وګورئ موږ استاد ویل کنه چې صرف سره مسلمان ورشي چې کفر مړ نشي نور بیا مفید دی نو استاد خبره کوله ما څنګه ته نیو دي چې سپین کو کوم څه هغه مطلب خبره کی بیا مو استاد مې چې پوری چې کومه څه خورشونه دي کی الو مسلمان د درادر وختي
بیا مو استاد مین شیخ صاحب چې رسول الله صحابي په کوم ښار کې ښخ شوی وي ټول ښار سفارش وکړي چې رسول الله صحابي په کوم ځای کې ښخ شوی وي که نه ټول شهر سفارش وکړي یو صحابي کم شهید چې یهودو په پولیسي کې شهید شوی وي دبل شهداو سفارش وکړي یو شهید 70 کسونه سفارش کوي نو 70 او 70 ټول 140 یو شهید و 140 کسونه سفارش کوي ٹھیک شو دل به غرون داسې چې یو حافظ و 10 کسونه سفارش کوي یو عالم و بشموره خلکو سفارش کوي په یوه روایت کې چې څومره ستوري دومره یو عالم سفارش کوي عالمون څومره حافظون څومره شهیدون څومره دا ټول د موږ دپاره مغفرت و بخشش و سفارش ذریعې دي خو موږ ولې قدر نشته موږ نه پوهېږو په یوه روایت کې چې علماو ګرځي په ورځې کې ما داسې په خلق کې که خلق په ګاڼه کې ګرځي نه چې علیم خلق داسې کوي علیم داسې کوي ترڅه هسې خلق ورټولوي علماو داسې خلق ورټولوي جنت دوست دي و د هغه خلق چې جهنم فیصلې شوي وي و دا رسول الله وي رسول الله خبره خو دروغ نه شي کېدی بل دا خبره د په عدل کې کوم دا حافظ نه چې چا په خپل بچي باندې حفظ وکړو دا مور و پلور یو میون وي ډېر دین او لرې وي خو مسلمان وي په هغه سخته ورځ باندې چې یو بد ولوي خلکو نفسي چغې وي کفار وي چې کاش موږ خورې پیدا شوي وي څوک وي چې کاش په پلونکي پسې نه وتلی خو زه ګمراه کړم څوک وي چې کاش د الله و الله رسول پر یار تلی وي څوک وي چې ارمان یې سره پیدا شوی نه وي په داسې سخت حالاتو کې وایي د حافظ مور و پلور لا ټول کائناتو انبیا کرامو مخکې حالت وجونه درته سپړي تاجبندي وایي کېږي یوه یو ملغلره دومره رڼا لري که د نیو نیت په یوه کمره کې رباند کړي دا توجونه چاله ورپسې دي ډېر امید پلور مور نه چې خورې تش لمونځ ویلی د عام ګاډ وړ خو بچي حفظ کړه ډېر غټ اعزاز نه اوس هم چې د رسول الله په خوله مبارک عالم ته دا علم کړی ګرنټي رسول الله ضامن رسول الله دی ډېر مضبوط ضامن نه ٹھیک شو اوس پکې دروغ کېدی شي ښه چې الله تعالی دا رضا کړي چې په ورځ د قیامت زه ملغلرو تاج ورته سروم دا سړی چې مړ شي قیامت خو وروسته ورسي که نه چې هغه یې فیصله تاج کړي وي په قبر کې وازو ډېر کړي تاسې په خبره پوه نه شوم چې کوم کس فیصله دا کړي وي چې په ورځ د قیامت زه تاج ورته سروم نو دا خو هغه فیصلې مور هغه خو مور ته غوندې زړه تانګی نه دی که نه ٹھیک شو نو چې په ورځ د قیامت کې فیصله دوج پرېږدو نو قیامت ته خو ډېر وخت یې مخکې خو دا سړی کوي که نه نو معلومه ده شو چې قبر عذاب هم پرې نشته ٹھیک شو د حافظ مور و پلور چې مړ شي قبر عذاب هم پرې نشته اوس به خبره کوله ته کوم ګردیره بېګوتي ته جوړه نه شي بېګوتي ته جوړه نه شي توجیه کې ما مسله کړې وه چې کاري د خاندانو 10 کسان چې جهنم کې وجب شوی موږ د خپل کاري سفارش کې جنت ته ویاده کړي یو موږ د یو کس تلیفون وکړو چې ته مسله ته بیان کړي یا بیان کې نو کاري ورور لمونځ نه کوي چې داسې هم جنت لرته نو ما یې ورته وغوسته هموش دا اوس موږ مسله په کوم نیت کوو خلک هم مطلب ته وکړو ما مطلب نه چې تو د لمونځ پرېږدو دا مطلب نه چې بچو باندې علم وکړو پوه شو که اوس هغه مور و پلار چې بچی حافظ و مړه شي ته دا ویلی شي چې موږ په الله قسم دغو قبر عذاب نه وي ته چې رسول الله خبره ضرور کېدی شي نشي دا انعامات دي د حافظ دا انعامات دي د عالم په دومره دا خبره بیانوله د موسی علیه السلام د وخت واقعه ده چې چا پلور مړ وي او بچی یې مدرسې له مور ولګي که نه او څنګه سبق شروع کړو بسم الله وایي ورته یې الله پلور بخکي که په عذاب کړي دا د بچي د حفظ ثمرات دي چې د عالم سره نږدې څوک ښخ وي د عالم په قبر الله انوارات و رحمتونه روورئ په قبر هم یې سره روورېږي
اوس که زه پرې تړاو ویم چې کچې ته ویو چې په مور رحمتونه رولېږي یعنې د قبر سره نږدې ځون له قبر خوا خو بیا وایي نه به بوټي جوړه شي دا انوارات او دا انعامات د دیني خلکو دي مونږ ورته چې په خپلو بچو باندې دین زده کوو که نه کوشش وکړو چې نورو خلکو سره مرسته وي که نه کوشش وکړو چې ښو مجلسونو چې مونږ باندې خاص حالات کېږي که نه الله یې تاسو ختم قبول منظور کړي کوم خلک چې راغلي خدای دومره ډېر اجرونه ورکړي درود شریف وي بیا دعا کوو اللهم صل علی خدایه څومره خلک چې راغلي د چا چې څه مصیبت دی خدایه مصیبت دې په اسانو په سهولتونو بدل کړي د چا په کورونو کې چې مریضان وي خدایه مریضانو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي چا ته چې کوربوري مشکلات وي خدای کوربوري مشکلات دې حل کړي خدای خپل رزقونه یې خلکو لري کوم خلک چې په اسپتالونو کې دي زخمیان دي لګېدلي دي مرضونه کې نور مشکلات دي خدای یې ورته صحت ورکړي خدای یې مشکلات اسان کړي خدای موږ د وطن د دشمنۍ د تنازع د لانجې زموږ په محبت او په مینه او په ښه ژوند بدل کړي خدای موږ د تنازعات او مسایل په ښه ژوند او په حل بدل کړي خدای موږ د هر شان د شر او د فساد نه وساتي خدای موږ د هر شان د فتنو نه وساتي خدای موږ په معاشره کې د قرآن پاک او د علم فضا عامه کړي خدای موږ په ملک رحم وکړي خدای موږ د ملک په حالاتو باندې خصوصي رحم وکړي خدای موږ د ملک معیشت مستحکم کړي خدای موږ د ملک حدود محفوظ کړي خدای موږ د ملک داسې لیډرشپ ته راوړی چې خدای چې تل پرې راځوي موږ هم پرې راځو د وطن په مفادو کې هم وي خدای موږ نه پرېږدو هغه فیصلې وکړي چې موږ په خیر کې وي دنیا او آخرت خدای موږ د هر شان شر او فتنو نه وساتي خدای چې کله موږ د مرګ راولي ګناهونه هم ترې مخکې معاف کړي خدای آخري خاتمه هم بالایمان بدله کړي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد